ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو وروڼو خویندو، نن یو خاصه وظیفه د جمعې د ورځې ده. محترمو دا ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده، ډیره زیاته اسانه هم ده، صرف د 4-5 ټکو وظیفه ده، لیکن ډیره زیاته طاقتوره ده. وظیفه ده یا الهی انک علی کل شیء قدیر. هغه الله په هر یو څیز باندې محترم قادر دی، هر یو څیز د هغه په قدرت کې دی. هر یو ستاسو حاجت او هر یو دلی خواهش د الله جل شانه په لاس کې دی. نو که چا دا وظیفه د جمعې د ورځې دا وکړه، الله جل شانه به انشاءالله نامراده نه پاتې کوي. د هغه مراد به په دې ورځ کې خامخا پوره کیږي. د هغه د زړه جایز خواهشات او جایز تمناګانې به الله جل شانه پوره کوي. خو که چا په دې طریقه باندې دا وظیفه وکړه، کومه طریقه چې درته زه ښایمه، انشاءالله چې خوشحاله به یې، مطمئنه به یې. محترمو راځئ چې ویډیو وګورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو عزتمندو قدرمندو مسلمانانو وروڼو خویندو، الله جل شانه خوشحاله لره، کامیاب لره. الله تعالی دې ستاسو د تمامو مسافرو تمامه زندگی په خیر او عافیت سره تیره کړي، او الله تعالی ستاسو جولو ته په خیر سره راوستلی کړي. الله تعالی تمامو نوجوانانو ښکلې نکاحګانې چې چا سره محبت کوي، هغه دې ورته الله نصیب کړي. پاک دامن بیبیانې دې الله تعالی ورکړي. او څوک چې زما دا ویډیوګانې ګوري، زما تل دعا د هغوی سره د الله تعالی د هغوی ټولو تور سرو زنانو نکاحګانې وکړي، او ښکلې شازلمي دې ورته الله جل شانه ورکړي چې د هغوی د زړه ټکور وي او د سترګو یې تور وي. محترمو، الحمدلله روزانه په اعتبار سره موږ تاسو ته دعاګانې کوو په مدرسه کې، ختمونه د فی سبیل الله د الله د رضا دپاره کوو، بغیر د پیسو نه، بغیر د لالچ نه. الله تعالی دې قبول او مقبول کړي. کوم انسان چې دروغ وي د هغه ایمان نه، او الحمدلله زه دروغ نه یم، زه په خپله خبره کې هغه رښتینی یم چې الحمدلله روزانه ستاسو دپاره زه مدرسه کې ختم کوم او دعاګانې کوم. محترمو، نن چې کومه وظیفه ده د جمعې د ورځې خاص وظیفه ده، د هر رنګه حاجت دپاره ده، د هر رنګې پریشانۍ دپاره ده. او الله جل شانه زما او ستاسو په حاجتونو باندې هغه پوهه ذات دی، علیم ذات دی، او په پټو سینو باندې هم الله جل شانه پوهه دی چې په دې سینه کې کم راز د پټ ساتلی دی، په دماغو کې د کم تدابیر هغه ساتلی دی. محترمو، نو الله جل شانه په دې څیزونو باندې غالب دی، پوهه دی. لہذا نن چې دا کومه وظیفه ده، دا هم دغه رنګې وظیفه ده چې یا الهی انک علی کل شیء قدیر. یا زما مالک الله، ته په هر یو څیز باندې قادر مطلق ذاتی، مشکل کشا ذاتی، حاجت روا ذاتی. محترم، د دنیا یو طاقت هم د چا حاجت نشي پوره کولی، د دنیا یو طاقت هم د چا نه بیماری نشي لرې کولی، مګر چې الله جل شانه وغواړي نو صرف په یو ګولۍ سره وله صحت ورکوي، په یو دم سره وله صحت ورکوي، په یو وظیفې سره د هغه حاجت پوره کوي، د هغه مشکل اسانوي. لہذا په رب باندې تکیه لګول پکار دي، د رب په احکاماتو باندې هغه محترمو تکیه لګول پکار دي، د رب خبرو باندې توکل کول پکار دی. محترمو راځئ دا وظیفه راته نن ښیمه. محترمو، د جمعې د ورځې خاص ده، نو د جمعې او د ورځې کې 4 ټیمونه راځي. سحر ټیم خو به هر حال موږ نه تیر دی، د ماسپښین مونځ، د مازدیګر، د ماښام، د ماسخوتن، دا 4 ټیمونه دي. محترمو، په دې 4 ټیمونو کې به دا وظیفه تاسو کوئ، خو کمې طریقې سره به یې کوئ او څو وارې به یې کوئ، دغه طریقه یاده کړئ. محترمو، هر کله چې د جمعې اذانونه وشي، نو دغه وخت کې تاسو له پکار دي چې تمام د دنیا څیزونه پرېږدوئ او 10 چارهدام وکئ. نارینه جومات ته لاړ شي، زنانه هم خپل کارونه مخکې ختم کړي او الله تعالی سره په دې وظیفه سره په ناز او راز کې شریک شي. هر کله چې اذانونه وشي او 10 چارهدام مو وکړو محترمو، نو زنانو ته هم پکار دی چې 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړي. دغه وخت کې نارینه دې په جوماتونو کې یا په کورونو کې 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړي. د هغې نه پس د محترمو دا وظیفه شروع کړي، خو شماري به یې نه به یې زنانه شماري، نه به یې نارینه شماري. دا وظیفه به تر د
مونځ ختمېدو پورې زنانه هم کوي، نارینه بیا هم کوي. خو نارینهو ته دا درخواست دی چې کله خطبه شروع شي دغه وخت کې به دا وظیفه په زړه زړه کې کوئ، په ژبه نه، او په زړه زړه کې به دعا غواړئ. خو کله چې دوه خطبو منځ کې هغه امام صاحب کینې دغه ټایم کې دعا ډیره قبلیږي. یو چې تکبیر شروع شي که نه د مونځ دپاره دغه وخت کې به تاسو دعا غواړئ او دا وظیفه به ورسره کوئ. او زنانه هم دغه وختونه د یاد وساتي، سړونو یې تپوس وکړي چې دغه کم وختونه دي نو هغوی د هم دغه ټایم کې دا وظیفه بغیر د شمار نه دغسې وي. جمعې مونځ چې کله وشي بیا په ښکلې طریقې سره په خپل ځای باندې کښېنئ او 11 پېرې درود ابراهیمي ووایئ، بیا 314 پېرې یا الهي انک علی کل شیء قدیر دا وظیفه دې وکړي. وروسته یې بیا 11 پېرې درود ابراهیمي ووایي. بیا د مازدیګر مونځ چې راشي محترمو، د مازدیګر مونځ چې څنګه وشي د مازدیګر د مونځ نه واله تر د ماښام اذانونو پورې دا وخت ډېر قیمتي وخت دی. دې وخت کې الله تعالی دعاګانې قبلوي، بلکې حدیث مبارکو کې د تاکید راغلی چې دغه وخت کې الله تعالی دعاګانې قبلوي. دغه وخت کې به هم دا وظیفه نه شمارئ او مخکې به ته درود شریف ووایې، وروسته به ته ووایې او منځ کې به یا الهي انک علی کل شیء قدیر. مالکه ته زما په دې څیز باندې قدرت لري، زما په دې حاجت قدرت لري، الله ما دا حاجت او زما دا مسله الله ختمه که، زما دا پریشانی ختمه که الله، ته ختمولو والا ذات بل څوک نشته، الهه ته زما دا مسله ختمه که. دا به تر د ماښام د منځونو نه لږ مخکې اذانونو نه ختمه کړئ. اذانونو پورې بیا دعا کې مشغول شئ انشاءالله. بیا چې کله د ماښام مونځ راشي، ماښام مونځ نه پس هم 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړئ، بیا 314 کرته دا وظیفه په ښکلي انداز سره وکړئ. مخکې وروسته د درود شریف د ماسخوتن مونځ نه پس بیا 2 رکعته صلات توبه مونځ وکړئ، 2 رکعته صلات حاجت وکړئ. په دعا کې او محترمو په صلات حاجت مونځ کې دی کې الله تعالی رکاوټ نه راولي، فورا یې قبلوي. نو بیا د ماسخوتن مونځ نه پس بیا 314 پېرې یا الهي انک علی کل شیء قدیر مخکې وروسته درود ابراهیمي. محترمه یوه جمعه وکړئ، بله یې وکړئ انشاءالله. دا خاص وختونه دي کوم چې کې دعاګانې قبلیږي، وظایف قبلیږي. تاسو چې ما وښودل د مازدیګر او د ماسپښین لمونځ، یعنې د اذانونو ټایم کې، د اقامت په ټایم کې، کله چې خطبه شروع شي دغه ټایم کې، دې کې انتهایی الله تعالی دعاګانې قبلوي. محترم حدیث مبارکو کې راځي کوم سړی چې دې کې شک کوي د هغه اسلام نشته، د هغه دین نشته، موږ به شک نه کوو. موږ مسلمانان موږ به د الله تعالی په ذات توکل کوو. که څه د وجې نه الله تعالی زموږ وظایف نه قبلوي، دعاګانې نه قبلیږي، نو ټینشن به نه کوو. الله تعالی بعضې وخت کې انسان ګوري، بعضې وخت کې د دې په بدل کې ولا بل نعمت ورکړي، بعضې وخت کې د دې وظیفې په بدل کې ولا بل مصیبت ختم کړي. محترمو نو الله تعالی زموږ ډېر خیرخوا ذات دی محترمو، ډېر محبت مو تاسو سره بغیر لالچه کوي. نو چې مو تاسو هم د الله تعالی د عبادت څنګه شان وي هغه رنګې د الله تعالی عبادت وکړو. الله مو خوشحاله ساته. جزاک الله خیره.